آخر د رمضان د روجو کې یو عبادت ته هغې ته صدقة الفطر یا زکات الفطر وای او زمون پښتانه ورته سرسایه وای. دا په مالدار سړي باندې لازمه ده. مالدار سړی به د خپل ځان نه ورکوي او مالدار سړی به د خپل وړو نه ورکوي، که دا واړه نارینه او که زنانه او دی به د خپل مریانو نه ورکوي. لږ اختلاف د علماء پکې شته. هغه زمانه کې مریان اوس خو مریان نشته. هغه اختلاف دا دی چې کوم مرئی مسلمانی د هغه نه خو به یې ورکوي او د کافر مرئی نه به ورکوي که نه. نو دا ما چې کوم حدیث وی دا په دارقطني کې دی، سنن د دارقطني، هغې کې د نبی علیه السلام وینا ده چې که کافر یهودي و عیسائی مرئی وي د هغه نه به یې ورکوي چې سړی مالدار وي. او زما وروڼو د دې صدقه فطر فایده څه ده؟ ترسایه. د دې داسې فایده ده لکه څنګه چې په مانځه کې د سجدې سهو فایده ده. په مونځ کې چې د چا نه کوتاهي وشي، اشري مسلې دي و طالبان عالمان پې پوهېږي چې سجده سهو په کوم شي لازمي. خو زه به خلاصه ویم چې چا نه په مونځ کې کوتاهي وشي، کمی زیاتي وشي، نو سجده سهو کې د مانځه په آخر کې 2 سجدې وکړي، نو الله ورته کوتاهي غفلت او کمی زیاتي معاف کړي. دقه رنګې په دې رمضان او په روجو کې که د چا نه څه کوتاهي وشي، کمی زیاتي وشي او غلطي وشي، نو دې سرسایه او صدقه فطر سره رب العالمین هغه څیزونه ورته کوتاهي کمی زیاتي معاف کړي. منس کے سجدہ سہو شو، منس پورا شو، کامل شو او اللہ تبا ورسیگی. دقا رنگ چی فطرانا یا صدقہ فطر یا سرسایہ چی وطویدہ سوکور کی، نو دا روجے میاشت او دا روجے کامل شوی او پورا کامل با اللہ تبا ورسی او خدای پاک بے قبولی کی. یو فیدہ دا شو. دویم فیدہ صدا دویم دا دا چې دا روجې زمونږ د الله نه امید لرو چې دا الله قبول کړي. عرب ورته رجاء القبولیت وایي. دا زمونږ د خدای نه امید دی چې مونږ له به الله پاک دا روجې قبول کړي. ښه دا امید به ساتو. یره به هم کوو، 2 څیزونه دي، رجا او خوف. د الله نه به امید هم ساتو، یریږو به هم هسې نه قبولي نه شي. نو زمونږ به امید د قبولیت. نو په دې صدقه فطر کې رب العالمین هغه د قبولیت امید زیاتی، امید به زیاد شي چې که خیر انشاءالله دا به خدای پاک قبولی. دریم روجا بدنی عبادت دی او صدقه فطر مالی عبادت دی. نو دواړه به یو ځای شي نو الله به خوشحاله شي. څلورمه فایده څه ده؟ طعمة للمساکین، مسکینان و فقیران و غریبانان و تمام فیده ورسیگا. دا صدقه فطر په وجه د یو کور نه ډېرې پیسې وځي او بل غریبانان او مسکینان هغې ته میلو شي، نو چې ستا بچي د اختر خوشحالی کوي نو د مسکین فقیر بچي به هم خوشحالی وکړي. که ستا ماشوم سره پیسې دی او بازار ته دکان ته منډې وایي، نو چې ته صدقه فطر مسکین فقیر لور کې کونډې نه، نو د هغې بچي به هم بازار ته لاړ شي، ځان له به ټاپیانې والي او د خوشحالۍ څیزونه به والي. که ستا بچي بازار ته ځي نو چې یتیم مسکین له دې ورکړه، نو د هغه بچي به هم بازار ته لاړ شي، خوشحالي به وکړي. او که ډېرې والا جمع شوې نو چې څنګه ستا بچي په دې خوشحالۍ کې چې نوې جامې اچولي، نو دا هغې غریب فقیر مسکین بچی به هم نوې جامې واچوي، خوشحاله به شي. او څنګه چې سهار وختي ستا بچي پراټه خوري او پې خوشحاله، نو د غریب مسکین بچی به هم پراټه وخوري، اب هم خوشحاله شي، الله به خوشحاله شي. دا د صدقه فطر فایدې شي. اوس حدیث کې بل حدیث درته وایم د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
دا حدیث پا ابو داود شریف کے دی ابن عباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی حضور پاک مبارک فرمائی ابن عباس سے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر وی پیغمبر علیہ السلام دا رکوٹ اختر دا اغی زکاة لازم کرے دے گورے سرسائیں تے زکاة ویلے زکاة دیر معنی دی زمان طالبان پی پوئگی یو معنی پاکوانے دے هدف لها من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا دے سرا دا رجوع دا میاش دا پاکا شو ستر شو صفا شو او کل توفا اللہ تا ورسے دا سوک چالا جامع اڑی او دکاندار نے نوے والی او داغ ماغ پی رشتیا ہوا ہے اگا چالا توفا کی اڑی شی نا انشی اڑی او چی صفا ستر پاکی داغ پی ذریع ویندی سری کی یا داغ تلر شی نو آغا خلق توفا کی لے گی نو چی منگ روجی او تراوی و عبادتون اللہ تا لے گو نو چی منگ دا صفا سترہ اللہ تا لے گو ماشاءاللہ ان اللہ طیبن اللہ پاک دیر سترہ و پاک ذات تے پاک سیدے سترہ شیخ وقت نو زکاة الفطر دی سر روجی پاکشوے دی سرا روجی او دا روجی عبادتون ستر شو اللہ تبا ورسے گی نمبر 1 دا زکاة زمان دا طالبان بلا مانا کی زیادت والے دی سرا دا روجو عبادت نورم زیاد شو طاقت زیاد شو نو رسول اللہ مبارک فرض زکاة الفطر طہرتا للصائم من اللغو والرفس پیغمبر مبارک فرمائیں دادا روجہ دار نکا پدے روجہ کس لغوہ عباسیات شوی یا صدا سے نور اعمال دا گناہتی شوی اغابہ پہ پاک شوی اور پیغمبر مبارک فرمائیں طہرتا للصائم من اللغو والرفس کدنا عباس لغوہ سے شوی روجہ کے نا لڑو مڑو خطا سو ٹوٹ کر نا لغوہ شوکن لڑو مڑو نا لکانو تمہیں اور فیس بک اور نیٹ ہو با تقریباً ماشاءاللہ یو بشیر جان نظر نہ لگی گا نہیں 10 ارب ہم 2 غٹے موبیلے بھی دا کو بٹولو کرے او کچار دا سے نور غلطے دا گناہ کارونا کری پیغمبر مبارک فرمائی دا سرسائیں دا غیب پاکواندش او بل تشینے وَتُعْمَتًا لِلْمَسَاکین او دا مسکنانو دا پارا مارا تا وقتی ہوئے نوڑیش من اداها قبل صلاة الفجر وهي زکاة مقبولة چاچے دا سہر دا اختر دا منزل مخ کے ورکے نو دا سرسائیں چے پیغمبر مبارک و دا زکاة ویلے مقبول شوئیں چاکہ دا اختر دا منزل مخ کے ورکے مقبول شو من اداها بعد صلاة العید او کچا دا منزل پس ورکڑی من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات یو صدقہ شو غالے پہ اخلاص شو خواہ ثوابے نگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدقہ فطر یرشویو نو دا اختر دا مانزن پس بیا یو مرئی ذات کا خود سخیلی رو کنا او دا دا پختانم و تا عثمان غنی ہوئی دے سخیو نو مرئی خوریر قیمتی اغیر پکی ذات کا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغی وید اللہ رسول مانا خدا سرسایہ یہ رشوی وا نو دا اختر نمانزن پس میں یو مرئی ذات کا حضور پاک کو فرمائل عثمان کا سل مرئی نمازات کے خدا اختر نمانزن مخ کے چکم ثواب وغا پہ نشی گٹرے غالبا دی پہ خلاص شی بے شک غال خلاص شوا واغا ثواب نشی گٹرے وقت سرے زمان دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنید پٹولا روجہ کم کسوک سرسائیں ورکی ورکولیش دولا روجہ اخیری لسو شبو کم ورکی ورکولیشی خوب بہتر ورید امامان و اختلاف پکشتا خوب بہترین وقت سرے اگر سار چے دا اختر دروز سبارو خیجی پا دق روز دا اختر دا مانزنہ دا سار منزنہ دا اختر دا مانزنہ مخ کے دے ٹیم بہترین دا اختر پر روز کہ دا سبا رو خیجی پیشمنی بانک چی دا سبا ویلی شی دا پا دق روز دا اختر دا مانزن مخ کے دے بہترین کے سونا باور کہو انشاءاللہ نو پاو کم 2 کیلو غنم
یا پاوکم 2 کیلو اوړه زمونږ فقها وایي چې کم شی مروجي په عرف کې کم شی استعمالیږي هغه ورکې یا د هغې قیمت. نو ما چې کوم اندازه لګولې ده د پاوکم 2 کیلو اوړو نو د 100 روپو نه کمې جوړېږي د 100 نه. خو ما احتیاطاً خلکو ته 100 یادوم ویم 100 روپۍ ورکې. خو د مارونو دا ګورې د عام انسان دپاره د حضور پاک زمانه کې بسو رسول الله مبارک فرمایي وی که دا اسکونه ورکې د اسکونه ممیز ورته وایي اسکې بیا به 3.5 کیلو به ورکې پوره سا. د کجورو نه ورکې 3.5 کیلو به ورکې. د روجو نه ورکې 3.5 کیلو به ورکې. پنیر نه ورکې 3.5 کیلو به ورکې. نو دا چې کوم چې لږ یو پوټې ګزارې والا دي نو دا 100 روپۍ ورکې. دا د اوړو او د غنمو بیا پاوکم 2 کیلو راځي ابه ورکې. او چې کم لږ مالدار یې نو د روجو قیمت ولګوې ورکې. 3.5 کیلو روجو قیمت ولګوې. کله سیله روجو قیمت ولګوې یا د کجورو قیمت ولګوې د 3.5 کیلو. ما دا بل زما یو دوست هغه ټلیفون وکړ وایي زه خو ټول عمر د پنیر قیمت پنیر 3.5 کیلو ډېر ګران دی وایي د پنیر قیمت لګوم خو وایي سخت کال بازار کې پنیر نشته. مې د کجورو لګاوه کجوره ګرانه د 3.5 کیلو. یو بل ملګري ټلیفون وکړ ما ته مولوي صاحب د عجوې قیمت ته معلوم دی ځکه سعودي بند دی. میں نه ما ته خو د عجوې قیمت نه دی معلوم زه په قیمت څه کې زه مې سوداګر یم چې ته ما نه تپوس کې څه وی نه زه ټول عمر د 3.5 کیلو عجوې قیمت ورکوم ماشاءالله د 3.5 کیلو عجوې قیمت ورکوم. او ډېر مسلمانان دي چې هغوی د 3.5 کیلو روجې قیمت نو چې دا کم مالداران دي نو دا مهرباني وکړې د غنمو د اوړو مه ورکوې 100 روپۍ وسم کېږي. دا د روجو قیمت ولګوې 3.5 کیلو چاول ښه مزېدار سیلا الله له چې تحفه لګي بهترین ولېږه. 3.5 کیلو 3.5 کیلو روجو یا 3.5 کیلو 3.5 کیلو څه ورته وایي کجورو قیمت ولګوه د هغې قیمت ولګوه یا د 3.5 کیلو اسکو قیمت ولګوه پوره ثواب به دې وشي. او چې کم پکې داسې لږ کمزوري غوندې دي خو صدقې فطر پې کېږي خو کمزوري دي نو خیر دی بیا دا پاوکم 2 کیلو اوړو یا پاوکم 2 کیلو غنمو قیمت تقریبا 100 روپۍ راځي دا به ولګې. 50 صدقې فطر واجب دی. یاره ډېر دوستان نه به ټلیفون تپوس وکړي چې دا 50 مړ مې 100 روپۍ دي سړیه خود څومره شی دی چې شل تپوسونه کې چې کم سړي باندې زکات واجب دی او قرباني پې واجبه ده په هغه صدقې فطر واجب دی. زکات نصاب خو تاسو ته ما ویلې نو که مقرره بیا به هم درته ویم چې چا سره 52 تولې 2.50 تولې 2.50 تولې سپینو زرو په قیمت برابر زما په خیال چې دې وخت کې څه 54,000 جوړېږي که څه دغسې جوړېږي ما ته اندازه پوره نشته د دې قیمت برابر پیسې وسره نو په هغه باندې زکات کېږي بل له به ورکوي په د صدقې فطر کې خو ضرورت نه زیات. چا سره 19 تولې سره زري چا سره 52 تولې چاندي زکات به ورکوي صدقې فطر به ورکوي. چا سره د تجارت مالی د تجارت سامان او قیمت 52 تولې چاندي ته رسي زکات به ورکوي قرباني به کوي صدقې فطر به ورکوي. چا سره صرف سره زري اس وسره ني نو چې 19 تولې وي نو الا به سرسایان ورکوي او الا به زکات او قرباني کوي. او که چاندي وسره چې 52 تولې وي نو الا به ورکوي چې د هغې نه کمې نشته به. لیکن که یو سړي سره سره زر هم دي او نغدې پیسې هم دي ورسره لږې دې ولې دي نو ګورې په 1 توله سرو زرو بیا زکات کېږي بیا به قیمت لګې. نن سبا 1 توله په 1 لک روپۍ ده دې خو سره 15,000 روپۍ دي او یا 10,000 روپۍ دي او نیمه توله سره زر دي نو نیمه توله په 50,000 شوې 10,000 ورسره دا شوې 50,000 شوې نو چې 50,000 ته ورسېدله نو د سپینو زرو نصاب نه خبره ور واوړېده نو بیا ور باندې قرباني هم کېږي صدقې فطر هم کېږي او زکات هم کېږي. دا ذهن کې واچوئ. او د ضرورت د سامان څه شی دی هغه پکې نه راځي. د زمیندار قلبه شوه غوی پې یې ولاغېشتېله میخه پې یې ولاغېشتېله خرې او اسې اغېشتلې کار دپاره ریړه ده ورسره دا ضرورت سامان. د مولا کتابونه خو هغه کتابونه چې د کتو ضرورت یې ورته راځي
جامې شوې دا د ضرورت سامان دی، دا خیر دی. په کور کې فرج شو، پریزر شو، یا لیپټاپ شو، یا موبایل شو، تماچه شو، ټوپک شو، دا ټول د ضرورت په سامان کې راځي. او که یو سړي سره داسې سامان دی چې هغه د ضرورت نه لري، په دب کال کې محتاجت نه لري، اسې لوښي اخیستي دي او شوکیس یې پې خشته کړی دی، کال کې هم د هغې د استعمال ضرورت نه راځي. ګورې دا د ضرورت نه دی که قیمت د دې 52.5 تولې ته ورسېد، قرباني، صدقه فطر، زکات پې ټول لازم. یو سړي سره د کباړ د کور سامان دی خو کباړ دی، د کور سامان دی خو کباړ دی، او سره پروت دی، زیاتی پروت دی، لا خرڅ کړی نه دی، دا د ضرورت نه زیات دی، د هغې قیمت به ولګي، نغدې پیسې به ورسره یو ځای کړي، د 52.5 تولې شاندې قیمت ته ورسېد، ولې زکات پې ورکوي، صدقه فطر او قرباني به مو ورکوي. خو لیکن د زکات او د دې صدقه فطر د قربانۍ یو بنیادي پوټې غوندې بل فرق هم شته. د یو سړي 2 کور دي، هېڅ ورسره نور نشته، یو کې دی په خپله اوسېږي او بل کور یې د ضرورت نه زیات دی، یا په کرایه ورکړی دی، یا پکې همسایه اوسېږي، یا دې له ساتلی چې د بچو مې بیا سبا ودونه یې پکې اوسېږي، د ضرورت نه زیات. نو چې تجارت لنی اغېستلو پراپرټۍ والا کور نه، نو په ده خو نورې پیسې ورسره هېڅ هم نشته، نو زکات پې نشته دې وخت کې، مالي نامي والا شرط دی. لیکن صدقه فطر هم پې واجب دی او قرباني هم پې واجب دی. یو سړي دومره ځمکه ده، نقد ورسره هېڅ هم نشته چې د ده او د ده د بچو پې ادنا ګزاره کېږي، صرف ډوډۍ بغیر د ترکارۍ نه هم پې گزاره کېږي، نو زکات پې نشته، د هغه پټي عشر به ورکوي، دا مدن زکات پې نشته، خو قرباني او صدقه فطر پې شته. مبسوط د سرخسی لیکلي په مبسوط کې وی غریب باندې صدقه فطر نشته، خو که غریب هم چاله ورکړه نو خدای به ورله ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي. د ځان نه به هم ورکوي چې په چا لازم وي، او د نابالغه بچو نه به هم ورکوي، او د ښځې له طرف نه د بالغو بچو نه پتا نشته. که ښځه د مالداري په هغې په ځان له خپله ورکړي، که بالغان بچي مالداري خپل دی ورکړي، یعنې پتا نشته د بالغ بچي، که یو ځای هم د سره اوسېږي پتا نشته، او د ښځې هم در باندې نشته. خو یاره هغه د عربو د ښځې به جدا مالو، د سړي به جدا. اوس د دې زمانه کې یو ښځې سره 100 روپۍ دی ته 1000 راکاږي، نه غریب وایي دا مال پلار 1000 روپۍ راکړې، دا نوټ دی ورته وښایه چې ورته وګوره کش ورکړي جیب کې دی واچي، د هغې په خپلو پیسو کې هم د خوار اختیار نشته. نو دی او دغه رنګې بالغان بچي چې څه ګټي نو پلار یې تیلي، ها واده به دله نه کوم، جر جر کې ګرځي پیسې جیب کې اچي. نو دې زمانه کې بشیر جان خو د پلار مور ورکوي، مور خو وفات شوې ده، دی خو د پلار ورکوي. خو به هر کیف خلاصه د خبرې دا ده چې دې زمانه کې د زنانو ورکوي. ښه فقها خو ما مسله ته وي، او بالغان بچي چې د هغې م ورکوي، یا هغوی له ورکوي ځان له به په خپله ورکوي، صدقه فطر. او بل چې کوم ماشوم د اختر د ورځې د سبا خطو نه مخکې پیدا شو هغه به هم ورکوي، او چې کوم ماشوم د سبا خطو نه پس پیدا شو د هغه صدقه فطر در باندې نشته دی، دا به ورکوي. که اوړه ورکوي، غنم ورکوي، را جنس ورکوي، نو هر ځای ورکولی شي. مسافر ورونو دپاره وایم، زما دا بیان اکثر دا مسافر هم اوري، هغوی دي دا واوري. یو سړی په سعودي کې دی، مثلا دوبۍ کې دی، بل ځای دی، نو که هغه جنس ورکوي نو دلته هم ټلیفون دی وکړي، ودې وایي چې پاوکم 2 کیلو د ماره طرف نه ورکړه، پاوکم 2 کیلو اوړه، نو ټیک شوه خبره. لیکن که نغد ورکوي نو د نغدو بیا د هغه ځای قیمت له اعتبار د چې کوم ځای دی اوسېږي. نغد چې ورکوي سعودي کې دی او بچي دلته دي، نو د سعودي د صدقه فطر قیمت به بیا ولګوي، نو یا دې هلته فقیر له ورکوي، یا دې دلته زوی ته ټلیفون وکړي چې زما له طرف نه دغه ورکړه. نو که نغد ورکوي نو چې کوم ځای اوسېږي د هغه ځای قیمت له اعتبار دی، او که جنس ورکوي نو د هر ځای ورکولی شي. نو انشاءالله دا صدقه فطر دې کې کوتاهي مه کوئ، دا د غریبانانو مسکینانو فقیرانو له ورکوئ ښه، او بهتر ټیم مې هم درته وښو، او دې کې هېڅ قسمه در نه پکې څه زیاتې کمې در نه ونه شي.